الناس باللباس. محترم سامعینو، لکه ستاسو مخکې ما یو دوه جملې وړاندې کړې، یعنی دوه جملې مې ستاسو مخکې تلاوت کړې چې الناس خلق چې کوم دی هغه باللباس چې ښکلي دی لباس سره، یعنی انسان چې کوم ده هغه ښه ښکاري په لباس سره. انسان چې کومه ده هغه ښه یعنی درون چې کوم دی هغه په لباس سره ښکاري. اوس تاسو مثال والی چې د انسان څنګه په لباس سره ښه ښکاري، څنګه په لباس سره هغه ښه وي. ګوره که یو انسان داسې لباس واچوي چې د هغه لباس سره د هغه ښه نه ښکاري، لکه هغې داسې کپړې اچولي چې د هغه ټول اندامونه پکې ښکاري. یقیناً چې ډېر خلک دا په دې خبرې باندې دا خبره هم کوي چې لکه په د اسلام کې د کوم لباس منع ده، کوم اچول دي، اسلام موږ ته څه اجازت راکوي. بعض ملګري پکې دا علم هم لري چې اسلام خو موږ ته دا نه وایي چې شین او تور او سپین او خټ. منم چې موږ ته اسلام دا نه وایي. لکه بعض داسې لباسونه دي بعض چې هغه موږ اچولو سره د غیرو سره زموږ مشبهت راځي، غیرو سره زموږ ایسوېدل راځي. لکه تاسو مثال داسې شیزونه ډېر شته چې هغه موږ اچولو کې ډېر خوند کوي، خو زموږ چې واچو هغه موږ په اغیارو سره حسابي کړو، زموږ په اغیارو سره د هغې مشبهت راځي. اوس لباس کې اوزه لباس تاسو دا والی چې سپینې کپړې لکه تاسو وګورئ، سپینه کپړه یو داسې ده چې انسان سپینې کپړې واچي د انسان بدن هم پکې خوشحاله وي. او سپینه کپړه الله رب العزت هم خوښه ده، یعنی سپینه کپړه چې کومه ده د جناب محمد صلی الله علیه وسلم ته هم خوښه ده. نور تاسو چولی شي، هر رقم کپړه چولی شي، کپړه هر رقم اچولی شي. واحد خبره دا ده چې کپړه په دغه اندازه جوړه کړه چې ستا وجود پکې نه ښکاري، کلاو جوړه کړه چې ستا بدن پکې کلاو وي. لکه داسې کپړه مه جوړوه چې تا اچولي جامې وي، یعنی عام کپړې دې اچولي وي، هلته ته پکې داسې ښکاري لکه دی یا پینټ شرټ اچولی وي یا یې شرټ اچولی وي. لکه داسې کپړو نه تاسو پرهیز کوئ. نور اسلام موږ ته دا نه وایي چې تاسو دغه لباس مه کوئ دغه مه کوئ، خو اسلام نوم چې کومه ده هغه پابندي ده. اسلام نوم چې کومه ده هغه پابند ده. اسلام کې سختي نشته چې مثال تا یو داسې کپړې وکړي چې تا پسې علما یا داسې د حکمران چې کوم وي هغه در پسې راپای شي دا د اسلام خلاف تا اچولی دا کپړې وباسه، نه، خو تا ته اسلام دغه اجازت درکوي چې کپړې واچوه خو کلا واچوه. چې ستا کپړونه لکه زمونږ ډېر به تاسو وګورئ چې زمونږ مسلمانان وروڼه دا وایي تبلیغ په نوم لاړ شي یا داسې نور علما لاړ شي ملکتونو ته، د هغو کپړونه خلک وایي چې موږ اسلام سټډي کړی تاریخ کې چې کومه ده نه داسې کلاو کپړې دي. هغې په اسلام کې داسې لیکلی شوي چې دا غټې غټې کپړې چې کومې دا د اسلام لباس ده. نو نور انشاءالله په هر قسم لباس بعض داسې لباسونه چې هغه موقع محل کې تاسو نشي استعمالولی، نور په عام ورځو کې استعمالولی شي. نو هر قسم چې لباس کوئ تاسو خپل علماو نه، دینداره خلکو نه، د اهل علم نه تاسو هغې سره کښېنئ، نه تاسو ته به بیا د 24 ګنټې ژوند چې کومه دا به راحت یعنې